رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمائی چې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خولې وږمه چې کومه ده د لوږې نه چې په کوم خوله کې وږمه پیدا شي الله وی دا وږمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. ته خو د خپله خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې او داسې دې ورته وکړي خان به وچ د خوار که خوله کې د غول نیولي وی به ورته که نه او الله څه وی ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خولې وږمه چې ده دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. لعنت ته په داسې قوم وي چې د الله د شفقت ته وګوره، د الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، د الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې د الله یو مهرباني. یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم دی. نو اپریدي چې دی د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کی. نو زمونږ یو خپلو هغه چېرته تحصیلدار له کوواټ ته ورغلی نو تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی ورغاړې وتی به یو په ملا بیا ولا ټپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې وی راغله دا سر او ته په کورسۍ کې راپورته شي ورغواړې ورته و په دې ملې وټپاوله و بیا یې راته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه. وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي و په کورسۍ کې کېده. اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شي تاسو ټول تلي ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست علیکم څه چلې اوس تا خړوس نه زړه بوټ وځي. خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې SHO صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذرې عمره پروا نه لري. د مثقال ذرې عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان
یو سر لور شي ډېر ټیس ټپاس کې تلې او چې ورشي نو چټ کولی کې چې دا چټ دننه ورکه چې پلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانو هم نه نو ته ورته بار ناستې او انتظار کې زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی او زه ورغلی ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی اردلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وایي جی اطلاع به ورته رټ د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ پې ورته د یو نه یې نو الله د لکونو کړي یې چې د یو شوي لکونه به ستاسو وي د هر څه به ستاسو وي نو یو الله هم پرېښی دی الله تاسو پرېږدي او په قیامت کې به هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلی او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام ته پریخوي او هیر مې کړی چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړی الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړی بیړه دې د پلار او د نیکم تباہ شوه که نه غرق شوی که نه نو عزیزانو یو ذات سره لګاو اور څه به ستا شي ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې الصوم لي وانا اجزي به روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روجه زما ده او د دې په بدل کې به روجهدار ته زه ورکړلی کېږم الله وایي ستا د روجې په بدل کې به زه درکړلی کېږم زه به ستا شم